بسم الله الرحمن الرحیم. زه اچي ولي محمد په ډیر څه نن جولای 2026 د سې شنبې ورځ او د مازدیګر تقریبا 6 بجې کېدونکې دي. لکه څنګه چې ما ویله د شل تاریخه بعد به د وسې وریځې بوج واخي او بالکل دغه رقم ده وریځو او بارانو بوج اخیستی دی، مګر زموږ علاقو نه. په پنجاب او په خیبر پښتونخوا کې د بړیڅ خبره ده، وایي ډېر بد بارانونه شروع دي او د پنجاب په دون علاقو کې شروع دي. که د هغه ښارو نومونه درته واخلم هغه بیخي ډېر دي. نو بس خلاصه یې دا چې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا په اکثر علاقو باندې ډېر ټیټ بارانونه روان دي. نو د پنجاب موږ د خلکو دلچسپي هم څه کمه ده، څه نری خوابدی په مابین کې موجود دی، بل بیا هغه لیرې دی. لیکن بیا هم چې کوم څوک څه تعلق څه کاروباري حواله باندې یا د پنجاب منډیانې دي، زمینداران دي، کیسه ده، نو د هغو دپاره هم دغه ذکر وکړي چې په پنجاب کې بارانونه روان دي او په مخ به هم روان وي. او زموږ په بلوچستان کې د بلوچستان چې کوم دا بالا علاقه ده، لکه د کوټې مخ پورته د زیارت سره ونیسې تر ډېره اسماعیل خانه پورې، یعنې تر ژوب او تر رکني او ډېره بوټي پورې، په دغه علاقو کې د ډېر وخت سره بارانونه روان او اوس د 20 تاریخه بعد څه بوج اخیستی دي. خو د بلوچستان چې کوم د خاص ښارونه دي، مخکې ما ته یې ویلم د دې په باره کې به څه مجلس سره وکړم، هغه به بهتره وي. هغه دا دی چې د کوټ سره به مجلس شروع کړو. د کوټ سره چې کوم دا د پرېوته نمر خوا چې کومې علاقې دي او یا لږ د شمال خوا لکه ګلستان، دولنګۍ، عبدالله خان تر چمنه پورې په دا علاقو کې باران فلحال نشته. او دغه رقم بیا راڅه لاندې نوشکي، شوراوک، دالبندین، چاغۍ، پوستي، برابچه، تفتانه پورې دا خواته هم وریځې تر اوسه پورې نه دي رسېدلي او په مخ به بیا راځي. نو فلحال زه دا وایم چې دغه خلک بس که په مخ زما دغه وایس وانوري بندې کې هم دوی نه دي تاوانیان، دپاره دی چې د دوی په علاقو باندې حالا دا چې اوس کومې وریځې راغلي دي دا تقریبا اخواته نه ځي او بیا چې په مخ نورې وریځې راځي انشاءالله هغه به پوره بلوچستان کور کړي. او خو د کوټ چې کوم اول دی، کوټه دا ده لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلې چې دا وریځې به مخکې تر کوټې نه رارسېدلې، د زیارت د دغه علاقو څخه به بیرته پسپاس ولې د خوزداره سره. لیکن ما ویله چې د دې پله وریځې چې کوم دي نه دا څه نږدې راځي، دې پله د کنارې کوټې ته ځان رارسي. نو هغه بېله خبره ده چې بیا به باران وسي که به نه وسي. لیکن ته وینې چې د 20 تاریخه بعد لکه پرون چې 21 تاریخه و، پرون هم اون ورځ هم څه وریځې راغلې وې، لیکن کمې وې، هغه په دا پوزیشن کې نه وې چې باران دې وکړي. او نن بیا تر هغو څه خوندورې وریځې راغلې وې او نن څه باران اوس هم پر کوټه باندې زه خپله د باندې نه وم وتلی، زما یخ کېدی، خو بیا الکوانو راته ویلې چې د باندې باران دی. او بل د کوټې د غره په سر د مالدار د غره شاته دلته تناوې موجود وې، هلته کېدی شي څه ښه بارانونه څه وي. نور نو نه یم خبر چې د کوټې شاوخوا باران وسو که نه وسو، دا خو د نن صورتحال. او سبا هم په کوټه یا د کوټې شاوخوا چې کوم علاقې دي لکه کوچلاغ، انوړک، کانک، میاغونډۍ، تیرامیل، دشت، سپېزنټ وغیره سره د کوټې د ښار یو ځای نه یو ځای سبا انشاءالله په بعد سیمو کې به د کوټې د تنا او یقیني باران به انشاءالله دوام وسي. دا د کوټې صورتحال. او په مخ بیا د سبا څخه پر اخوا په 28 تاریخ په هغه شپو کې بیا بله وریځ را روانه ده او هغه هم انشاءالله په کوټه باندې به د ګزارې او یا ښه باران وکړي. دا د کوټې حوالو. پښین د کوټې په رقم دی، لیکن تر کوټې د دې پله په باران کې لږ کمزوره دی. هغه دپاره دی چې دا وریځې د جنوب مشرق د خوا را روان دي او پښین په شمال کې دی. دا وریځې څونه مخ ته ځي دغونه ګوډې ووي او کمزوري سي. نو د پښین باران کوو هم سبا هغه به دا رقم نه وي لکه د کوټې ته څه پر زیات دی. او پات شو بله خبره د خانوزۍ. د خانوزۍ ذکر پر دې اوله باندې کوم چې په خانوزۍ کې زما شناختګان بیخي ډېر دي. خانوزۍ نن وریځې کمزورې معلومېدلې، سبا به انشاءالله زوام وریځې خوندوري، سبا به ښه باران وسي او بیا 28 تاریخ چې کوم اخوا دي هلته بیا په خانوزۍ په علاقو باندې انشاءالله د باران امید دی. مسلم باغ هم دغسې نن څه هلکه پلکه وریځې موجود وې، کېدای شي لږ باران شوي او په مخ سبا هم دغه رقم څه وریځې موجود دي. بیا د 26 تاریخ سره مسلم باغ په د علاقو باندې باران کېږي. کله سیف الله دې پله بیا په بارانو کې ټیټ دی، شاید پرون به هم سوي، برۍ به هم سوي او نن هم موسم د کله سیف الله خوندور او په مخ هم سبا هم په کله سیف الله کې انشاءالله ښه باران کېږي او نور به هم مخته رواني بارانونه. کله سیف الله ټیټ دی په بارانو کې دی پله انشاءالله. او ژوب کې هم ښه بارانونه روان دي، سره هفته او 10 ورځې به انشاءالله د ژوب بارانونه کم سے کم یو هفته به روان وي.
برشور په دا علاقه باندې څه وریځې کمزورې وي، لیکن بیا هم د 26 تاریخ او 29 تاریخ اخوا ته بیا برشور علاقې ته ان شاء الله وریځې راځي. او بعد څو د زموږ نږدې زیارت وریځې تر کوټې ټیټي په کوټې په زیارت کې ان شاء الله نن هم باران به وو او سبا هم بل سبا هم دا رقم بس روان دي. هر ورځ یو ورځ نه بله ورځ، بلکې شاید یو ځای نه یو ځای هر ورځ به باران روان وي، که څه هم ډېر غټ نه دي لیکن شدګزارې بارانونه دي. په بولان کې باران شته ان شاء الله، او سوي کې نن به باران نه وي سوی، او په مخ باران راځي په سوي کې هم کېږي ان شاء الله. د باران د وجې به ګرمي څه کمه شي. ارنایي کې نن باران څه کمزورې معلومې دی، او د سبا به روان شي، او ارنایي کې په مخ شي وریځې را روانې د سبا مخ اخوا ته کېدای شي شکلک بارانونه وشي او ډېره پورې وشي. دوکې هم دغسې ده، سنځاوي هم دغسې ده، په هغه علاقو باندې بارانونه دي، او لورلايي کې هم د درمیانه یا تر درمیانه هم ښه بارانونه روان دي ان شاء الله. سبا بل سبا به دا رقم ته ډېره پورې به ان شاء الله روان وي. کولو، برکان، ډېره بوکټي دا علاقو باندې ان شاء الله ښه بارانونه شته. او بل د موساخیل باران بیا ټیټ دی، مخکې ډېر بارانونه پکې وسو، اوس هم ښه بارانونه پکې کېږي ان شاء الله. نن به هم څه وي او دا بیا تر ډېر ورځ پورې هره ورځ باران روان وي. د کلات خوا باران څه کمزوری دی، دا کټکوچه، منګوچر، مستنګ دا علاقې بارانونه څه کم دي. بارانو زور د لمر خاته په خوا دی، دا جنوب خوا ته ډېر زیات نه دي، خو بیا هم د جنوب خوا چې کم دی نه خوځدار، په خوځدار کې نن هم ښې وریځې وي، د درمیانه بارانو امکان و، او سبا به هم ان شاء الله. او په مخ هم داسې 28 28 خوا ته په هغه علاقو باندې ان شاء الله خوځدار، لسبیله، وډ وغیره په دغه علاقو، خو د لسبیله نه دې خوا ته په دغه غرو کې نږدې دا وډ ته نږدې خوځدار ته نږدې په دغه علاقو به بیا ان شاء الله ښه بارانونه وي. ډېر مراد جمالي خوا ته نن وریځې نه وي، سبا هم اخوا ته خوندورې نه معلومېږي. د 24 تاریخ سره البته هلته څه بارانونه شروع کېږي. دا سرسري حوالو، لیکن دا یوه خبره ته کومه چې یو د ژمي وریځې، یو دغه وریځې دي لکه دا اوس دا د وسې وریځې، د دې په باره کې چې کوم مجلس کوم دا ګارنټي نه وي، په دې باندې بروسه نه وي. دا وریځې د نږدې سره ډېر د بوږې اخیستي، دا جمپونه ډېر خوري، کله دلته کله هلته، کله ګورې ډېره غټه وریځې، بیا چې ګورې ګنټه بعد تحلیل بیا شی نه وي. دا رطوبات هم دغه رقم. نو په دې کې زموږ دا پیشنګویانې پوره 50% یعنی پر نیمه پر نیمه غلطي کېدلی شي. نو په دې باندې چې ته کله د زموږ مجلس چاته کوي هم ډېر غټ غټ مه پوهیس لکه پخوا. په ژمي کې بیا چې هر څومره خوندور مجلس کوي کویسته، په دا ګرمي شپو کې څه خیال کوي دا وریځې هغه رقم په باور نه وي. دا نور چې کوم د ماهرین فلکیات دي هغه ګسن موتات دي، دونه مجلس اسلام نه کوي لکه دا زه چې کوم. زما د سپې رقم ساده سړی یم، بس هر څه چې مولي دغه وایم، کله زما دپاره هم بهتره و چې ما څه کله چې نیولی دا شعارو چې ما کوم تفصیل بیان کړي، نن دستي سبا دستي بل سبا 28 تاریخه، دا مجلسونه نه وي پکار. خپل هغه ایمیج خلک بحال ساتي او دا رقم مجلسونه نه کوي. زما د بیا بل رقم د ډېر فالوورز دي، 1,45,000 فالوورز دي، هغه کې بیا دا رقم دانې پکې ډېرې چې دا دونه ډېرې پیشنګویانې وکړه، په هغه کې چې لږ غلط سي بیا نو پالتو راته لګوي لکه زنانې عجبه مجلسونه کوي، هغه ډېر ته یې لیدلي چې بیا ما باقاعده په هغو باندې پوسټونه هم لیکلي دي وغیره. فی الحال الله حافظ.